ډیره درناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې یو ښایسته هلک ډېر بېدلتۍ سره قتل شو. په څه وجه باندې قتل شو؟ که چېرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان خبرول غواړئ، اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې، خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې پوره معلومات ترې نه حاصل کړئ. دوستانو، دا واقعه په صوابئ کې رامخې ته شوې چې یو بل ښایسته ځوان زلمی هلک راپاڅي او خپله ځواني په خپلو لاسو باندې ختموي. په څه وجه یې دا وه چې دې هلک یوې جینۍ سره مینه کوله، خو هغه جینۍ د هلک سره ټیم پاس کولو، یعنې ټیم پاسې ورسره کولو. د هلک سره یې مینه نه کوله، د هلک ته یې هسې دوکه ورکوله، هلک په پیسې هم خوري، هلک سره یې ملاقاتونه هم کول. خو چې کله د جینۍ واده رالن شو او جینۍ هلک ته وویلې چې زه خو مې وروڼو بل چا له ورکړم، ما مې وروڼو ته ډېر ویلي چې زما یو هلک وخت دی، خو وروڼو مې نه منله او زه مې وروڼو بل چا له ورکړم، اوس زما واده دی. خو چې کله هلک دا خبره واورېده، هلک په خپلو لاسو باندې خپل ځان ډېر بېدلتۍ سره قتل کو او هغه جینۍ ښه په خوشحالۍ باندې بل هلک ته واده شوله. دوستانو، د دې نه مونږ دا سبق واخیستلو چې کله هم یو هلک یوې جینۍ سره مینه کوي، هغه د اول دا سوچ کوي چې ما له به دا جینۍ څنګه دوکه راکوي، د هغه دوکې په وجه باندې به بیا زما زندګي ختمېږي. نو دې نه ښه ده چې مونږ د دې نه ځان وساتو، مونږ د پردو خویندو میندو نه ځان وساتو. زمونږ په کور کې خویندې میندې شته چې مونږ پردو خویندو میندو ته په غلط نظر باندې ګورو. اول دې مونږ دا سوچ وکړو چې زمونږ په کور کې هم خویندې میندې ناستې دي. دوستانو، دې هلک دغه سوچ نه دی کړی او خپله ځواني یې بیا په خپلو لاسو باندې تباه او برباده کړه. دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو مو خوښه شوې وي، زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.